نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون صدق الله العظيم. سورة الشعراء نرلسم پارات و پنجوستم نمبر آیت مخی رکو کے ہم دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ بیان شو. اس پدے رکو کی دا موسیٰ علیہ السلام و دا بنی اسرائیل و اخیرنے واقعہ بیانی کلچ فرعون و مقابلہ کی شکست خردشو. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک وحی اکڑا چھتو دا بنی اسرائیل دا ذات سر روان کو دا دیر شکالا دا فرعونیانو دا غلام نبات تاسو روان شئی دیلار باندې تاسو وزي د شپې په اخیرنه حصے کې وزي. موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیل د فرعون د خار مصر نا وته. په دې وخت کې د بنی اسرائیل تعداد پغلاکا او یا زرد فرعونیان چه سحر را پاسی دل چه ویکتل بنی اسرائیل تختی دلی دل. فرعون پخارون کے زر کسان ولی گل چه تاسو دا بنی اسرائیلو دراکی رول دا پارا زر را جمش. فرعون پدے دے کی دا تکبر پلہجہ کی خبر شروع کی دا لکھونتی کسان دی دا بنی اسرائیل وڑکی غنتی جماعت دی او دی منگ کو سکی و منگ دمر دیر یو دمر زیاد اسلحے والیو او دمر بہادر او تکڑیو چدی بمنگ اسراگیر کو گرفتار بے کو. فرعون چکم بادشاہی وا دا فرعون پدے بادشاہی کی 1000 خارونو پدے 1000 خارونو کے 12,000 کلیو. فرعونیانو زانتا دریائی نیل نام پلو قلاگانو او محلات تا اوبو تلیو باغیبان دی پلو قلاگانو او پلو زائنو کے باغنا او چینی او قسم قسم میں وجار بیتا ملو شویو. دا فرعونیان چکلا دا بنی اسرائیل و خلاف بی پسرا ہوتل. اللہ پاک فرمائی کہ منگ دا فرعونیان دا مزو چرچو نرا اوستل دا باغنو دا چنو دا خزانو دا محلاتو او دا دنیا دا عزت دا زین مورا اوستل. فرعونیان دی بنی اسرائیل پسی کلچرا ورسیدل دا اشراق وقت دی بنی اسرائیل فرعونیان ولیدل. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تبی کی یقیناً من کو گیر شو. اس خورا پسی کسان را ورسیدل دا فرعونیان دی
موسی علیہ السلام کو فرمایل هیڅ کله دې موږ نشي ګیرولې زما سره زما رب ملګری دی او هغه به موږ ته د نجات لاره ښیي. دې ذکر راځي ان معي ربي زما سره زما رب دی. اللہ جل شانہ مبارک د اہل سنہ والجماعہ په کتابونو کې دو قسم مسئلہ بیانېږي. یو قسم مسئلہ او عقیدہ دا بیانېږي چې الله پاک په اعتبار د هر د ذات سره هر ځای حاضر ناظر دی. او دیم مسئلہ دا اہل سنت کتابونو کی چې الله پاک په اعتبار د علم سره هر ځای حاضر ناظر دی. د دې دواړو حاصل او مقصود یو دی. الله پاک په اعتبار د علم سره هر ځای شي نو د ذات سره هم هر ځای شو او که په اعتبار د ذات سره هر ځای شو نو په اعتبار د علم سره هم هر ځای شو. ځکه ذات د الله پاک نه علم جدا نه دی نو علم او ذات یو ځای دی. او دا اقوال او داسې قسم عبارات د اهل سنت په کتابونو کې تقریبا زیات دي. د علماء دیوبند په تفاسیر او په کتابونو کې دا مسله ډېر په کثرت سره بیان شوې ده چې الله پاک په اعتبار د ذات سره هر ځای حاضر ناظر دی او بغیر د کیف نه یعنی بغیر د صفاتو د مخلوق نه. د دې په مقابل کې د وهابیانو عقیده دا ده کہ اللہ پاک پہ اعتبار دا ذات سر پا عرش باندی دی او پا اعتبار دا علم سرا اللہ پاک پا ہر ذے کے دی. او بیا دیوی جدا اللہ پاک دا پارا عرش مکان دی. نعوذ باللہ لکلکی ومکانہ العرش عربی کی دا سن تو اللہ پاک اعتبار دا ذات سرا پا عرش او عرش واللکور دی او پا اعتبار دا علم سرا ہر ذی حاضر ناظر دی. دا عقیدہ دا اہل سنت دا عقیدہ دا وہابیانو او پا دی عقیدے کی او فساد دار آگئی تھی دی دا اللہ دا پارا جسم منی. نعوذ باللہ لیکن چې جسم وي نو جسم کی ترکیب دا یوځای شي د ډېرو جزونو نه جوړ شي او کوم څیز کې چې ترکیب وي د ډېرو جزونو نه جوړ شوي نو هغه حادث وي هغه نو پیدا وي هغه نوي وي پخواني او قدیم ني. او بل چې جسم شو نو جسم حادث دی په جسم فنا راځي. د دې د عقیدې مطابق الله جسم لري. نعوذ بالله او چې جسم لري نو د دې وجه دی الله د پاره کورم ثابتي و کور ورلشتا او عرش دی. کور چې دی نو عرش د الله کور د دوی و مونږ به الله کورونو ته محتاج نه دي. الله پاک جسم نه لري صفات د جسم نه لري ذکر جسم حادث دی صفات میں حادثی. اللہ قدیم دی اول دنیا دا مخلوق نہ اڑان دیم اولم اللہ آخرم اللہ. مخلوق نو پیدا ہم اللہ مخلوق با ختم شاخرہ کے ہم اللہ والاول والآخر اللہ اولم و آخرم. د دوی د عقیده چې الله پاک د پارا داسې عقیده بیانې دا د اهل سنت عقیده نه دا د مجسمه عقیده. اوس اهل سنت چې وایي چې الله پاک هر ځای حاضر ناظر دی دا غي د پارا یو دلیل په دې رکو کې
موسی علیہ السلام دی خپل ملګرو ته وی ان معي ربي زما سره زما الله دی په اعتبار د ذات سره هم په اعتبار د علم او د امداد سره هم دا د اهل سنت عقیده ده په ګڼو آیاتونو کې دا مذکور زمونږ چې د دې خلکو سره اختلاف کوي دا ګوره د دې نه چې دا مسلې سکه او سنت اختلاف د دوی سره د عقیدې دي او تاسو ته ما عقیده ربي بیان موسی علیہ السلام ته الله پاک حکم وکړ چې دی دریاب ته بحر قلزم ته همسارا واچو چې همسارا واچولا 12 لارې پکې جوړې شي او اوبه پکې داسې اوچتې شوي لکه د غرونو بحر قلزم ډېر ژورې اوبه دي غټ سمندر دی اوبه پکې غونډې غونډې شوي داسې شوي لکه دلته راځي کالطود العظیم لکه لوی غر د غر په شان اوچتې اوچتې جوړې شوي ښایسته مزیدار 12 لارې جوړې شوي بني اسرائیل ټول په دریاب باندې راپورې وتل فرعون سره د خپلو ملګرو ورپسې راکوز شو چې کله ټول د سمندر بند ته راورسېدل الله پاک په اوبه را یوځای کړي او دې ټول الله پاک په دې دریاب بحر قلزم کې هلاک کړل موسی علیہ السلام او سره د مسلمانانو نجات دلو شو او فرعون چې ځان ته به خدای وي الله پاک سره د ټولو ملګرو هلاک او بطور عبرت الله پاک اوبو ته حکم وکړو چې دا وجود بهر را وغورځو اوبونا د دو وجود بهر په خپل را پرېوتل اوس چې د مصر په عجایبګر کې کوم دا د فرعون دا ډانچه پرته ده دا اوبو د عبرت دپاره د الله پاک په حکم دا غورځولې ده چې د ځان ته خدای وي او خالق ستا رب العالمین صرف یو دی هیڅ قسم شریک نه لري بندا یا قبل چا ځان ته خدای وي نو دا خبره غلطه ده او فرعون بے وقوف او خرو ځان نقصان ته ورسو نو مسلمانانو الله پاک نجات ورکو او فرعون سره د دومره ملګرو او سره د دومره قوت سره د دومره فوجانو د بادشاهي الله پاک هلاک معلومه دا شو نجات د پیغمبر په تابعداري کې دي او هلاکت د پیغمبر په نافرمانی کې الله پاک نجات موسی علیہ السلام ته ورکو مؤمنانو ته ورکو فرعون سره د خپل ملګرو هلاک نو فرمایي واوحینا الی موسی من وحیک موسی علیہ السلام ته اند دې خبر اسر بعبادی چې د شپې پسې سکی روان ک زما بندگان بنی اسرائیل انکم متبعون یقینا تاسو پسې وخلق درځي فارسل فرعون فی المدائن حاشرین فسئل فرعون فخارن کی خلق را جمع کون کی ان هؤلاء لشرذمة قلیلون یقینا دا بنی اسرائیل یو ډله د کما وانهم لنا لغائدون یقینا دوی خامخامون کوسکوي وانا لجميع حاضرون او یقینا من خامخا لجميع من طول حاضرون خاوندان د زیات قوت او د صلاحیو فرعون یې موږ سره ورچتا دا غریبانان خلک ټول عمر غلامان پاتې شوي نو بني اسرائیل تسبقو قتل او ځان ته اوچتو فاخرجنا من جنات وعيون پس موږ وستل دوی د باغونو د چینونه وکنوز او د خزانونه ومقام کریم او د دنیا د عزت د زینا کذالکم دارنګ اورتنا بنی اسرائیل من وارثان جوړ کړ د غزاینو بنی اسرائیل فاتبعوهم مشرقین پس دی روان شل فرعونیان بنی اسرائیل پس په وخت اشراق کې فلما ترى الجمعان فسرکل چولی دل دې دوالو ډل یو بل قال اصحاب موسی انا لمدرکون وی ملګرو د موسی علیہ السلام یقینا موږ مندل شو قال موسی علیہ السلام کو فرمایل کلا هیڅ کله نه داسې ان معي ربي سيهدين یقینا زما سره زما رب ما تبذر د جلال د نجات خو فاوحينا الى موسى پس من وحي کوم موسی عليه السلام ته ان ضرب بعصاك البحر چتوغا قد خپل همسا باندې دا دریاب بحر قلزم اوها
فانفلق پس داسې دي شو فکان کل فرق کالطود العظیم پشوی دا اوبه هر یو ډله په شان د غټ غر اوبه داسې جدا جدا شي لکه د لوی غر وازلفنا ثم الاخرین او موږ رانږدې کړ دا نور په دغه ځای کې د نورو باندې موږ اوبه رایوځای کړي وازلفنا موږ یوځای کړ ثم دغه ځای ته الاخرین دا نور رستني خلک دا فرعونیان وانجینا موسی ومن معه اجمعین ومن نجات ورک موسی علیہ السلام او د سره چې څوک ټولو ته ثم غرقنا الاخرین بیا موږ غرق دا رستني خلک ان فی ذلک لآیه یقینا پدی آیاتونو پدی واقعا کې خامخا نقد عبرت رستنو خلق لپاره وما كان اكثرهم مؤمنين او اکثر د دې مؤمنان وان ربك لهو العزيز الرحيم او یقینا صارف چې خامخا غالب او رحم کوونکی ذات دی واخذ